مجلس ته سوچ موږ څنګه مجلسونه یي موږ په خپل منځ کې څنګه ګپې شپې لګو زموږ آیا په دې کمره کې چې سړی د مطالعې نه راشي زمونږ مذاکرې څنګه یې موږ څنګه ګپ لګو فوراً موبایل دی فیسبوک دی انټرنیټ دی یا ګپې شپې دي یعنی علمي مذاکرې تقریبا دا په مدرسو کې هم ختمې دي سړی علمي مذاکرې کوي کینې په موضوع باندې بحث کوي امام محمد معمولی غونې د دې مجلس صحبت چې کله واغستو په سباله باندې راغی امام صاحب ته یې چې زه په دې مدرسه کې داخل عالم درس کې داخل عالم سبق وایم ډېر زیات کشر او انتهایی ښایسته و د امام محمد په باره کې امام شافعي رحمه الله فرمایي زما په استادانو کې د محمد په شان ښایسته سړی ما نه دی لیدلی امام شافعي صاحب امام محمد باره کې انتهایی ښایسته انسان وجود نه غټ پټ انتهایی وجیه انسان چې چا به ورته کتل حیا به ورته داسې ښایسته انسان و ډېر کشر دی ویل امام صاحب ورته شرط وتړو شرط ویل چې ته خو ډېر زیات کشر یې او زما په دې مجلس کې مشران کسان ناست دي او ته چې دې مجلس ته راځې ظاهره خبر ده چې دا مشران ته کشر نو سبق ویل هم نشي د دې توجه هم خرابېږي ته لاړ شو چې کله د قرآن یاد کو چې کله حافظ شولې ځکه زه خو د قرآن د آیتونو مسایل راوباسم استنباط کوم خو فقهي مجلسونه ته قرآن یاد که بیا راشه امام محمد لاړو او یو څو ورځې پس واپس راغی امام ونیپه صاحب ته چې جي ماله په درس کې داخله راکړه ورته تا ته ما نه ویلي قرآن یاد کوی ما ته قرآن یاد دی وایي څنګه درته قرآن یاد دی زما نه واوره وه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د امام محمد نه قرآن اوري او امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت الله علیه ورته په منډه باندې قرآن مختلف یې واوري حسن البنا شهید رحمت الله علیه دغه تحریک ته ګوره نن سبا په ټولو دنیا کې په عالمي دنیا کې د اخوان المسلمون چې کم فکر دی او کم سوچ دی په عالمي دنیا کې خور دی په ټولو دنیا کې د ټولو زیات څوک د امام حسن البنا شهید هغه د پرایمري سکول استاد دی پرایمري سکول استاد دی او کله چې پرایمري سکول کې استاد شو حسن البنا رحمت الله علیه نو لغه زمون خو مدرسې استادان خو په ټیم باندې راځي مدرسو ته واخو ډېر په مینه باندې سبق وي خو د سکول استاد په دې شوق کې پروت چې کله وزن وخت راشم وختي به لاړ شم دا د سکول استادانو د کالج د استادانو د یونیورسيټي د استادانو دغه سوچ فکر چې زه نا وخت راشم او وختي لاړ شم حسن البنا هغه خپل شاګردانو ته وی چې تاسو رسې وګي د سکول لا ټایم کم دی تاسو یو غنټه مخکې راځئ زه بدل یو غنټه د کور نه مخکې راځم یو غنټه مخکې براتلو او په دې یو غنټه مخکې به د خلکو هغه به تربیت به ورلکو خلک به جوړول خلک او بیا به چې کله د لکان عادت شو کنه شوق کله زیات شنو ورته طالبانو ته وایي سټوډنټانو ته چې تاسو په چوټي کې مزه غنټه پس زه به تاسو ته مزید سبق 2 غنټه ول زیات ورکړي یو غنټه د سکول دراتلو په ټایم کې یو غنټه د سکول نتلو په ټایم کې 2 غنټه ول زیات ورکړي خلک ټایم بچت کوي حسن البنا خلکو له ټایم ورکړي به چې کله هغه تحریک کله برپا کو ابتدا کې شپږ ملګری شوي دي شپږ ملګری او هغه چې کله خپل تحریک شروع کوي حیران بشي ورته څنګه تحریک خلک یاره تحریک بسوک چلی د دنیا وای نه سميږي ډېر خلک وي دنیا ته یو ځل تلم یو سکول نو والته مال چا دعوت راکړو نو مې نه ما سکول تاسو پیژنې ویل دلته د الکانو د لپاره داسې یو تربیتی غونې نصاب جوړ کما ته وي چې منګه د بچیانو ته د الکانو ته وایو چې دسي ماشومان دسي دیندار شي زلاړه مالته ټیم مولور کو لاړو لزوم شیخ حسن الله صاحب نصاب جوړ کو داغه نه پس بیا زلاړه مالته کې ناستم سره استادان راوختل په سکول کې سره مولیان او قاریان صاحبانو سره نو یو قاری صاحب راغی نو هغه زمون پر اتلو باندې خوشاله نو چې رداله به کې څوک راغله دي چې نوې نصاب پکې خي او دین پکې وای منګتا نو ما کینول نو ماته ولته بسوي مال دسی بکو داسې بکو دمر به حفظ کې داسې به د فقه مسلې دا به د سیرت دا به د قرآني دا به د حدیثي نو قاری صاحب ماته وچر مولانا صاحب دا معاشره نه ټیکيږي نه ټیکيږي دا پرې دی هیڅ هم نه کیږي بس سبو ته وایو مل دا تاسو وایي نه ټیکيږي نه وای دا نه ټیکيږي دا معاشره حسن چې اقبال ویلو کنا چې شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے سبق شاہیم بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا خداوندان مکتب دا د استاد کردار دی حسن البنا 2 غنټې زیات ورکړي شپږ کسان چې کله غزان سواغستل او یا ویل چې اولنې ټارګټ به زمنګ صحیح منګ اولنې ټارګټ جمعاتي اولنې ټارګټ زمنګ جمعاتي جمعات له قاسم خلک راغلي منزله په یو صوب کالو مخ کې شاه حسین صاحب یاد وي احیاء علوم کې د اتحاد علما د ضلع پروګرام دا شربانی مولوی سے په وخت کې د ضلع صدر عبدالاکبر چترالی صاحب پروفیسر ابراهیم صاحب دی راغلیو نو هغه شربانی مولوی صاحب چې را پاسې دو سټیج لراغه ویل ګوره ما دین زوتم ټلیفون کړی څوک نه دی راغلیو جندولم څوک نه دی راغلیو میدان نم نه دی راغلیو قار شو چې کله قار شو نو وروسته کله چې بس بیا دغه را پاسې دو دا پروفیسر ابراهیم صاحب نو ورته ګوره مولوی صاحب ویل څوک چې راغلی ته هغوی ته قاریږي څوک چې نه دی راغلی هغوی ته قاریدل پکار دي دا خو راغلی دی پروګرام لا نو زمونږ د دعوت محور پورن یا مدرسه ده یا جماعت یا خو اسم نیکان خلک دی نو حسن البنا شهید
دغه ځواني ته ګوره دغه سوچ فکر ته عظیم انقلابي خلک داسې خلکانو ډېر پاسې ویني مخه نو هغه خپل دعوت شروع کړی دی ویل موږ خپل دعوت شروع کوو د هوټلو نه د میخانو نه شرابخانو نه د ډمخانو نه به دعوت شروع کوو د دعوت ته ګوره که نه هغه زمانې هغه نوجوان آج کا نوجوان او اوس زمانې کا نوجوان دغه زمانې نوجوان دا دی چې هغه خپل دعوت شروع کړی د هوټل نه او د میخانو نه وایي دي اولنی پروګرام وایي چې لاړل وایي چې داسې کار به کوو دي هوټل له به ورځو او په دې کې موږ د خپل دعوت آغاز به کوو خو موږ چې خبره کوو نو بس د 10 منټو نه به زیاته خبره نه کوو ځکه چې خبره کله اوږده شي بیا خلک تنګېږي خیر الکلام ما قل ودله بس مدلله خبره خپل مدعا بږدو دا کم دعوت چې تاسو ته ښکاري الله خالقنا الرسول زعیمنا القرآن دستورنا الجهاد سبیلنا او الشهادة اسمى اماني دا دعوت د اخوانیانو دغه خبرې یې کولې دا چې لګېدلې دي انجي جمعیت طلباربي اوس یو ټکی زیات کړی چې الاتحاد سعینا دا 5 نکات ایجنډا د اخوانیانو وه دغه دعوت د هغوی ویل دا دعوت به په 10 منټه کې خلکو له ورکوو او په یو ټل باندې ورغللو یا کوم چې مالک هغه ته ویل چې صاحب داسې وکړه چې موږ لږ ټیم راکړي چې دلته موږ خبره وکړو څه خبره کوئ قرآن او د حدیث خبره کوو او ورته وایي سادهګانې تاسو په هوټل کې د قرآن او حدیث خبره ته خو ورشه په ذایقه محل کې ودرېږه وایي زه چاله دعوت ورکوم خلک به دپسې خاندي چې موږ پیسې ورکوو موږ خو ریفریشمنټ دی انجوایمنټ له راغلي یو یا بل هوټل له ورشه بل له ورشه دا خو د تیمرګري هوټل دی دا د 5 سټار او 7 سټار هوټل هلته خلک شرابونه څکي خلک د بل څه دپاره راځي او داسې د کلاس هوټلو ته حسن البنا تللی ورته وایي وایي څوک ورته غوږ کېدي یو څوک د غوږ نه ږدي ما له دعوت راځه به خبره وکړم هېڅوک د غوږ نه ږدي دي چای څکي خپل شراب دي څکي خپل روټۍ دي خوري او زه به خپله خبره وکړم او بس بیا به ځم ویل وایه حسن البنا ودرېدو او ډېر په درد په آواز باندې هغه خپل دعوت شروع کو چې موږ دلته څه کار کول غواړو زموږ کومه مدعا ده زموږ کم دعوت دی او کله چې 10 منټه ختمېدل نو دا کله چې دا خبره کله د اهمۍ که نه داسې یو کس راتاو شي بیا کرسۍ راتاو کړي داسې ورو ورو نو چې کله اجتماع جوړه شله بس والسلام زموږ ټایم ختم شو لاړو خلک ته مطالبه کوي وایي چې نوره خبره وکړي بس وایي موږ چې کوم 10 منټه ختم شو نور مزید خبره نه کېږي مزید خبره پلاني هوټل کې به کېږي پلاني ځای کې به کېږي دا خلک پسې هلته روان دي بیا په دې طریقه باندې هغه د خپل دعوت محور او مرکز دا هوټل دی موږ تصور کولی شو آج کا نوجوان تصور کر سکتا ہے کہ میں کہیں ہوٹل جاؤں هلته چل دعوت ورکما تصور کولی شو موږ نشو کولی تصور ولې یو خو موږ په خپل هم نه جوړ دا دننه ځای بالکل زموږ داسې دی چې جوړ نه دی په خپله باندې موږ په خپل هم دې دعوت ته نه یو تیار موږ په خپله د انقلاب علمبرداران نه یو هسې وایو دعوې کوو نو بل له به څه دعوت ورکوو بس زیات نه زیات په خپل د خپل مکتب په مدرسه کې او د خپل مسلک مدرسه کې به سړی دعوت کار کوي موږ د بل چا مدرسې له نشو ورتللی څوک نشي برداشت کولی د بل مسلک عالم څوک نشي اورېدلی د بلې فرقې عالم سړی نشي اورېدلی زمونږ خو په دې خوله د کافر او د ګمراه او د ظالم او ذل نه ښکته بله فتوه نشته دی هغه نوجوانانو چې هغوی داسې تحریکونه برپا کړل نن په ټولو دنیا کې د هغوی خلکو ته ګوره هغه فکر خلک په ترکیان دا د هغه ځای خلک دی اگر چې دنیا ورسره وفا ونه کړله او د هغوی منتخب حکومتونه هغې ختم کړل او د هغوی لوی خلک هغې شهیدان کړل حسن البنا شهید کو سید قطب شهید کو عمر تلمسانی شهید کو دا هغوی چې څومره مشران دي هغه مرسی ته ګوره هغه شهید شو په جیل کې د جیل نه جنازه راووتله په هر تقدیر دا چې کله موږ په خپلو اسلافو باندې نظر کوو په سابق په ماضي باندې کله سوچ کوو بیا پته لګي چاره نوجواني څنګه تېرول پکار دي زه راځم خپل دې وخت لا چې موږ هم نوجوانان دا تاسو ټول نوجوانان یې داسې مه وه چې دا خبرې زه بل چاته کوم تاسو نوجوانان یې تاسو شبابان یې ستاسو وخت دی اوس ستاسو په لاس کې د مستقبل چابیانې دي ستاسو په لاس کې د مستقبل قیادت دی دا نن چې په دې ډایس باندې زه ولاړ یم په دې سټیج باندې دا مشایخ ناستي 15 کاله پس به تاسو په دې ځای باندې ناست یې دا نن چې کوم خلک ورته شیخ او مفتی او عالم وایي سبا به تاسو ته دا نومونه وایي در دنیا داسې رفتار روان دی کله یو کله بل نو دا دنیا به تاسو ته حواله کېږي نو څنګه به دا چلو نن زموږ د نوجوان چې کم بنیادی مسایل دي او خاص کر د سټوډنټانو د طالب العلمانو د دیني مدرسو ځکه ما ویلو چې زه په دې عام نوجوان خبره ځکه نه کوم چې خو البرټ یو ټچ ولا ورکوم بیا راځم دیله یعنی عام نوجوان په دنیا کې نو تاسو د یو پلار خو لکه مختلف بچي که نه یو پسې عالمي څوک پکې سکول کالج ته ځي څوک بازار کې کار کوي روزګار کوي نو هغه نوجوانان ته ګورئ او د دیني مدرسې او د طالب علم ته ګوره نو پته به بیا لږې فرق به ښکاره کېږي